د اعتکاف وخت کله شروع کیږي او که چرته یو کس د اعتکاف ته وخت نه وروسته راشي نو آیا د اعتکاف به کیږي او که به نه کیږي. نو اعتکاف وخت چې شروع کیږي هغه د 20 رمضان نه شروع کیږي، یعنی د 20 رمضان د غروب آفتاب نه مخکې به دا مسجد ته ځان حاضري، او چې کله زنانې نو په غروب آفتاب نه مخکې دا به د ځان دپاره د غذی انتظام کوي او په هغې کې به کینی. د 20 رمضان المبارک د افطارۍ نه مخکې سړی دا به ځان مسجد ته رسوي، او چې کومه زنانه ده هغه به په کور کې د غروب آفتاب نه مخکې د ځان دپاره ترتیب برابري. اوس دویم سوال چې کله یو کس د اعتکاف اراده کړې ده خو اعتکاف وخت تیر شو او دی یو ورځ لیټ راغی، مثال کے طور پر په 20 رمضان المبارک باندې به خلق اعتکاف تکینی او دا صاحب په 21 رمضان المبارک باندې راغی نو وسته دی به سی چل کی. نو د دې طریقه دا ده چې 21 رمضان باندې دی راغی نو دیتا بیا سنت اعتکاف نه ویل کیږي، دیتا بیا ویل کیږي نفلی اعتکاف. نفلی اعتکاف په د دې وشي دی به د بقایه ورځو نیت وکړي چې دا بقایه ورځیزه اعتکاف تکینم، آینده کال دی بیا دغه وکي او آینده کال دی اعتکاف تکینی. نو 20 رمضان المبارک نه براشي او وس دا موجوده کال چې دی نو د سنت اعتکاف نه کیږي، ها نفلی اعتکاف وشو د بقایو په ثواب کې د په ثواب کې پرخته د اعتکاف نفلی دی او د نورو کسانو اعتکاف چې دی هغه سنت اعتکاف دی. صحیح شو جی، جزاک الله خیر.